اچھا ملک صاحب دا راته ووایئ چې نن تاسو په پېښور کې د سی ډي او حوالې سره ستاسو نن مقامي چې کوم اجلاس دی د سی ډي او د جوړولو مقصد هم څه او دا هم ولې جوړ کړ د دې ضرورت څه پېښ شو؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو د راتلو یو جهان مننه. د سیډیو جوړول د وخت حالات او د دې وخت ضرورت وو. یو دویم سیډیو زونګه چې کوم باندې جناب چیرمن ضیاء الرحمن غیث صاحب د هغې په حواله سره موږ دا سیډیو تنظیم یو عملی طور باندې تیار کو، عملی شکل هم ورکړو. دا د ګورنمنټ آف خیبر پښتونخوا نه رجسټرډ اسوسییشن دی. دې باندې باقاعده زموږ رجسټریشن نمبر دی. یو بل د دې اغراض او مقصد چې کوم ته منشور ویل کېږي هغې به څو خبرې وکړو چې دې معاشره کې کوم نن سبا جرایم پیشه معاملات روان دي د هغې مخنیوی کول دي. په سکول کالجونو کې چې څومره معاملات د نشې خلاف معاملات روان دي د هغې مخنیوی کول پکار دي او د دې حل لپاره د په کالجونو او په یونیورسټو کې سیمینار کول پکار دي او څومره چې د هوایي فایرنګ کېږي د دې خلاف موږ مهم شروع کړی دی او د څومره چې زموږ با اعتماد ادارې دي هغې سره زموږ د ټولو تړون دی د هغې دپاره موږ ځان او مال یو کړی دی او د هغې په حفاظت کې به انشاءالله موږ خپل ځان ورکوو. د هغې دپاره راوتي د سی ډي او مقصد دا یو دی چې راتلونکی نسل راتلونکی قوم د دې نشې نه پاک کړو، پاکستان د نشې نه پاک کړو او د دې پاکستان چې څومره اعلی ادارې دي هغې سره موږ ملاتړ وکړو. سوشل تنظیمونه خو نور هم ډېر شته په پېښور کې چې دې وخت کې کار کوي په مختلفو نومونو باندې او تاسو دا سی ډي او تنظیم جوړ کړ، نو آیا د نورو تنظیمونو نه عوام دومره مطمئنه نه دي ستاسو د سی ډي او تنظیم له طرف نه به عوام ته څومره ریلیف میلو شي؟ جی بالکل ستاسو خبره سي. د دې سره اتفاق کوم چې ډېر زیات اسوسییشن دي، ډېر زیات هیومن رایټس تنظیمونه دي، هغه زمانه دې سره اتفاق کوم خو چونکې د وخت ضرورت سی ډي او وو ولې وو چې دا خصوصي مونږه چې څومره د دې سی ډي او انتظامات دي هغه د آرمي د اف آی ای د نیب د پولیس څومره زموږ اعلی ادارې دي د هغې سره تړون خبرې دي او مونږ د دې په شا باندې د دې د تحفظاتو هر قسم تحفظ کوو او راوتې دې لپاره یو چې د ملک او قوم خدمت وکړو او په داسې شکل کې وکړو چې کوم ادارې د دې ملک او قوم دي با احترام ادارې چې هغې سره شانه بشانه لاړ شو او د دې راتلونکي نسل د بچا دپاره هر قسم قربانۍ نه انکار ونه کړو. تاسو وختي اشاره وکړه چې د منشیاتو خلاف به موږ کار کوو. ډېر داسې تنظیمونه شته چې د منشیاتو حوالې سره هغوی پروګرامونه جاري ساتلي دي. یا تاسو به داسې سیسټم داسې نظم یا داسې بلډینګ به جوړ کړئ چې فری ریلیف عوام ته ورکړي؟ انشاءالله زموږ بلکې زموږ د جناب چیرمن ضیاء الرحمن غیث مکمل اراده ده انشاءالله چې هغې ویلي دي چې زموږ سی ډي او میاشت دوه یا کال دوه کې په خپلو خپو ودرېدو د باقاعده طور باندې به مونږ د ورکوړي اسپتال انشاءالله افتتاح کوو، د ډسپنسرۍ افتتاح به کوو انشاءالله او چې څومره د علاج معالجې دپاره سهولیات دي د هغه دوی په شکل کې دي انشاءالله مونږ به تر حده پورې هغه مریض ته فري ورکوو انشاءالله. غربت ډیر زیات دی، خلک انتهایی زیات تنگ دي. آیا داسې ریلیف به وي چې خلکو ته په کورو کې دننه یعنې ستاسو د ادارې طرف نه یعنې هغو ته فری دوایانې یا داسې کوم راشن چې هغه ورله فری ماهوانه میلاویږي؟ انشاءالله مونږ مکمل اراده کړې ده د دې په حق کې چې کله انشاءالله زمونږ د سی ډي او تنظیم ډانچه کله ودرېده بنیادي طور باندې انشاءالله او دې ته د با اثره خلکو نه چې کوم په دې پاکستان کې دومره خلک شته چې دې لږ لږ زکات هم ورکړي انشاءالله غریب به پاتې نه شي، د غریب هغه غریبي به پاتې نه شي، هغې ته به انشاءالله هر قسم سهولیات د سی ډي او د جنډې د لاندې میلاویږي. دا زموږ د قوم سره وعده ده انشاءالله. حکومت دی وخت کې هم عوام ته ریلیف ورکوي په مختلفو نومونو باندې. که ستاسو د سی ډي او تنظیم اکټیو شي او د حکومت نه غوښتنه وکړي او عوام ته انتهایی سہولتونه ورکړي، آیا تاسو په دې باندې د مرکزي حکومت یا صوبایي حکومت نه مطالبه وکړئ؟ انشاءالله زموږ به ډومبۍ مطالبه د مرکز نه وي، ولې چې مضبوط دی زموږ مرکز دی، مرکز نه به انشاءالله ډومبۍ مطالبه کوو، د هغې نه پس موږ د کې پی کې نه کوو چې کله مرکز موږ سره تړون وکړي. الریډي صوبه خو الریډي د هغې انډر کې ده، صوبه یو خود مختاره وي او مرکز د هغې انډر چې څومره معاملات دي بغیر د هغې نه کېږي نه. زموږ ډومبۍ مطالبه به د مرکز نه انشاءالله چې مرکز نه موږ هر څه حاصل کړو، صوبه به موږ ته خود به خود انشاءالله خپل معاملات حالات واقعات ټول راکړي انشاءالله. د سی ډي او تنظیم چې نن کوم تاسو په دې موجوده وخت کې نننۍ یعنې تاسو اعلان کوئ او د اعلان سره هم یعنې ارادې پخې دي او پوخ نیت سره راوتي یاستئ، آیا پوره ملک یعنې پوره کې پی کې به تنظیمونه په نورو اضلاعو کې جوړ کړئ؟ انشاءالله زموږ دې ټایم کې تاسو ته ووایو نو انشاءالله په ثبوت به راته ښایو، خو چونکې مونږ وایو چې زموږ
یو سړی پکار دی خو د کار سړی پکار دی. حالانکه دې ټیم کې موږ سره 6.7 لاک ممبران په پنجاب کې دي. په ثبوت به درخوایم ان شاء الله چې هغه موږ سره په د ګروپ په شکل کې دي. خو هغه چونکې موږ ځکه لا تر اوسه پورې هغې ته لیټر یا نوټیفیکیشن یا کارډ نه دی ایشو کړی چې موږ وایو چې هغه مقصدي کسان والو چې هغه په اصلیت کې د ملک او قوم خدمت وکړي او د دې ادارو خدمت وکړي او د دې ادارو د تحفظاتو هر قسم تحفظ دپاره ځان او مال مکمل قربان کړي. قبایلی علاقو کې هم بعضې معاملات ډېر انتهایی پیچیده دي چې هغې سره د کډوالو واپسي ده او هغې له په دې وخت کې یعنې مالي مرستې ضرورت وي. ممکن دی چې تاسو هغې سره تعاون وکړئ؟ ان شاء الله جناب چیرمن ضیاء الرحمن غازي صاحب ویلي دي ان شاء الله الرحمن چې ان قریب 2-3 میاشتو کې به ان شاء الله دغه ترتیب هم شروع شي. یو دویمه خبره دا ده چې دې نه وړاندې موږ هم په ټریبل ایریا کې چې کله دا علاقه غیر ورته ویلی کېده د دې نشي خلاف ما سره دومره ثبوتونه پراته دي چې هغې کې باقاعده طور باندې ما انټروینې کړي دي او د هغې نه علاوه موږ تقریبا 200-250 دکانونه د منشیاتو بند کړي دي آن د ریکارډ الحمدلله د چا نه پټ نه دي. دې وخت کې موجود یم د سی ډي او مشرانو سره د سی ډي او د تنظیم ذمہدارانو سره. دوی سره نن په پېښور کې د سی ډي او له طرف نه د منشیاتو خلاف دوی نن چې کوم اغراض او مقاصد وو هغه تفصیلي تاسو پر مخ کې وینا وکړله. د سی ډي او د تنظیم وینا ده چې په ملک کې دننه کوم حالات جوړ دي د دې حالاتو د مسلې د ختمولو لپاره سی ډي او تنظیم ملک بر کې کار کوي او په کې پی کې ټولو اضلاعو کې د تنظیمونو لپاره یې باقاعده آغاز شروع کړی دی. د سی ډي او د تنظیم اغراض او مقاصد په ملک کې د منشیاتو خلاف روکدام او د حکومت نه د دوه وینا ده چې د سی ډي او تنظیم د زیر نگرانی لاندې به په ملک بھر کې د منشیاتو خلاف د دې نالت د ختمولو لپاره به جدوجہد جاری ساتي. رمضان شینواری، پیام خیبر، پیښور. ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले.